ګرانو کتونکو علم خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دی. دا کومه زنانه چې زموږ سره موجوده ده ړستړې ده د خپل خاوند نه او دا وایي چې ژوند ته مې خطره هم ده، 5 بچي دي. نن یې په رپورټ خو هم کړی دی، کوم ځای کې کړی دغه ټولې خبرې به زموږ سره شریکوي. خپله پیژنګلو کې یعنې د کوم ځای یې او ولې د سره خاوند جګړې کوي. زه خو مور کور مې دلته 400 کې دی ترنو کې، او خاوند مې هلته مردان کې اوسېږي. زما خاوند نو جیل کې و، هغه زه بیا بیمار وم، دلته مور کر رالم، هغه په چرسو کې ګیر شوی و. تقریبا 2 کاله یې تېر کړل. بیا د هغې نه بعد ما ویل چې زه دې راشي زه به په سکون شم. هغه چې راغی نو 4 بچي خو هغه سره و، ما ته یې نه خولو، نه راله راکول. 14 کاله زمونږ وشو په دې سلسله کې وال ټکول، خو بس ژوند د تېرېدو. بیا پکې دې ګیر شو جیل کې چې زه دلته مور کر رالم. بیا د ما نه د ده پلار راغی، ما نه یې زوی بوته، ما ته یې ویل تا پسې به بیا راشم. ما ورته ویل نه زه خو کور ته درځم. بیا به مې د خاوند رنګ کوم، ما به ورته ویل زه کور ته ځم. ده به ویل نه چې زه درشم ته به ځې کور ته لا مه ځه. په دې کې تېرېده تقریبا څه کم 2 کاله د تېر کړل. چې د تېر کړل دا چې بیا د جیله راغی ما ته پته نه وه. یوه میاشت پس دی بیا زما مور که راغی په والو په ټکولو. ما ورته ویل چې ته مالې ذمه وار راکړه، زه به تا سره کور ته ځم اوسېږي د خور کره. د هغې نه بعد چې کوم دی بیا دې لاړ، ویل چې نه دې ښځه کوم نه دې پرېږدم، مال چې زه د نه طلاق نه علم، زما 5 بچي دي. بیا سلسله روانه وه. ده په پېښور کې کور ونیوه، زه به ورسره وم، بس کله یو ځای کله بل ځای. زما د غېږې ماشومه لور ده، د 3 کالو د 4م کال یې روان دي. ده ما نه هغه بوتله، ما ته ویل دا زه بوزم یو ورځ 2 پسپېدله راولم چې دا هغه بوتله دا به بیا راته و. ما به ورته جړل، مېل تا جینۍ ولې رانه وسته. هغه ما په سکول کې کېنوله، ما په سبق کېنوله. ما به ورته وی ولې هغه خو لا ما د سینې نه وشو کولی، نو څنګه تا په سکول او په سبق کې کېنوله. دغسې وال او ټکول. بله ورځ یې داسې ووالم چې بس بیخي دا ډیمانډونه کوي. په پېښور کې بیګا دوی تللي دي، زما مور وه او خور مې ده او دا خاوند مې د یو ورسره دا صدر صاحب نوم یې دی، سم نوم یې نه راځي. زما د دې خاوند ملګري دی، هغه د روژې نه مخکې 12,000 روپۍ زما په سر واخیستې. بیا ما پسې په پټو کې ګرځېده، په دې سترګې سوک هم راکړی، والي مو تماچې هم راپسې رایستلې وه. ویل نه، ما ورته ویل چې هر څه به وکړم خو دا دې رانه خدای نه کوي. هغه هم لاړه تېره شوه. بیا چې کوم بیا بېګا چې دی زه د کوره د مجبورۍ د لاسه د مور د کوره م وتم چې ګوره مور مې هم د هغه په سیټ د خور مې رونو ته مې هېڅ ګناه هم پکې نشته. دوی د هغه په سیټ دي، نو زه کوم طرف ته مخ واړم چې دوی د هغه په سیټ دي. بس د مجبورۍ د لاسه یو 2 ورځې مې کېږي چې د کوره لاړم، ملګري کوم دوی بېګا لګې شوي، دوی په هغه میشن کې کامیاب نه شو چې کوم هلک نه دوی 10 لکه روپۍ ما ته ویل چې دنه به ته والي. په دا خبرې دا کم چې دا زه صدر صاحب یادوم دا هم ګواه دی. ما ته ویل چې ته به په ده دعوه کوې چې د ما نه 10 لکه روپۍ خوړلي دي. مېل خدای دې نه کړي چې زه به داسې ویم. بیا هغه خبرې تېرېدې چې دوی په دغه میشن کې کامیاب نه شو. هغې بېګا تللي دي، د هغې په کور ورغلي دي، بېعزتي هم مله کړې ده او وال ټکول هم کړي دي. او بس د هغې نه پس بیا همدغه حالات دي. زه وختي تاڼۍ ته دلته رالم خو تاسو نه وی. بیا زه د ترنو تاڼۍ ته لاړم، هلته ما راپورټ ولیکو. هغې وي چې روغه ده لکه مېل زه روغه چا سره وکړم، زه په خپله یارېږم د دوی نه. زه خو بیخي د ژوند نه تنګ یم چې اوس خودکشي وکړم. بچي ما نه اخیستي دي، هلتې غلطې په ما، نو زما څه لار شوه. تاڼۍ والا پاخه لیکلو کې ستا خبره سمېږي نو بیا نو دا خو د دې یوه ورځ نه ده. بله ورځ یې داسې والي ما چې بیخي بېهوشه کړي وم، دا خوله مخ مې ټول پړسېدلي وو او بیا بېهوشه هسپتال ته وړم چې دی ما سره شته د MMC او په خوله مې ورته وینه راله بیا پرېښودم. نو دنه خو زه یارېږم. سهار له به راباندې خو داسې غوزارو کې کړي یم دي راباندې، خپل وس یې راباندې ښه وکړو. څه خپل دی؟ نه پردي دي. رشته هم څنګه شوې وه؟ رشته هم سمه. 15 بچي دې تېر 15 بچي مې تېروړل، 14 کاله ورسره ما تېر کړل. خو همدقسې په دغه هغه سمګلینګ کوي تا ته و چې ته هم کوه او بس همداسې ورته ووایه. نو اوس بېګا چې دوی کومه بېعزتي د پردو خلکو کړې ده. ولې کړې؟ نو تو وایې چې ولې کړې ده؟ چې زموږ ښځه څه شوه؟ چې زموږ ښځه چې دوی خو ویل چې د دې هلک نه به ته 10 لکه روپۍ والې که نه، نو په هغه میشن کې خو کامیاب نه شو. نو دوی پسې په خپله لاړل، د هغې بېعزتي وکړه. اوس داسې ده چې په دې حالاتو کې لکه چې ستا ځای نه وي نو ته به دارالمان ته ځې. چې ستا ځای نه وي نو ته خو به ځان له پنۍ غواړې که نه. ولې چې ته مور مې هغه سره په سیټ ده او خاوند سره په سیټ ده او خورونه دې پرېږدي او ساتي دي، نو هلته کې بالکل اوسېدی شي. دا بیا ستا خوښه چې ته کوم ځای کې اوسېږي او چېرته کې. زه د خاوند نه یارېږم، لکه صفا خبره کوم ځکه چې زما مور او خور هم د هغه په سیټ دي. ګینې دا زما خوښه نه ده. زه چې سهار 9 بجې راغلې م راوتې یم او دا سروالې بروالې ګرځه ګرځه
اوس مې چې تاسو ته رنګ وکړو تاسو نمبر اوچت کو نو زه ماته م یوه لار وښایي چې زه څه وکړم. ګرانو کتونکو داسې یو شمېر مسلې هغه موږ ته راځي چې یا د خاوندانو نه ښځې تنګ او د ښځو نه خاوندان تنګ، داسې موږ ته راځي ولې چې هغه دویم واده کوي نو هغه ښځې ته بد لګي نو هغه بیا تنګوي را تنګوي د هغه ژوند چې کوم دی د کړمو سره مخ شي. داسې خو به نه وي چې دویم واده کوي نه زه خو ورته پخپله ویم که دویم واده م غواړي چې دله وکړمه او زه ورته یم چې دې واده وکړي به زما بچي دي او زه به د ده نه بېغمه شم خو زه د ده نه یېرېږم څو پیرې راباندې د مرګ ګټي زه بله ورځ یې داسې بېهوشه کړی یم چې د ځان هم خبر نه وم مخ سر یې راباندې ټول پړسول یو. صحیح، دا خو د دې خبرې دي. اوس د هغه بل موقف نه موږ خبر نه یو خو به هر حال ګرانو کتونکو لږ ژوند پاتې دی، ښځه ذات له عزت ورکړي، ظلم پې مه کوئ، تشدد پې مه کوئ. یو زنانه ذات چې پرور باندې څه تېرېږي، په خور مو پلار باندې څه تېرېږي، اوس هغه دا د دې د خپلې خور او د مور ذکر چې کوم کوي چې دا هغې طرف ته دي، رونه په دې کې ولې خاموشه دي؟ دا مې یو سوال دی. خو په زنانه ذات باندې تشدد نه ګریز وکړي بر الله پاک چې کوم هلک پسې دوی تللی دی هغه هم هسې بس بلیک مینینګ کوي، هغه سره 10 لک روپۍ ته غواړي په ته بلیک میل کوي چې داسې ده که نه. صحیح، په دې خبره موږ ورسېدو کوم انداز کې چې دا وایي چې یاره تورونه نن سبا ډېرې زنانه په سړو باندې تورونه لګوي او په دې باندې ډېر نارینه چې کوم دي د عزتداره خلکه هغه بلیک میل هم شو او بختانونه هم پې ولګېدل. بیا خو هلته کې سوشل اکټیویسټ هم ناست دي، هغوی به زر چې کوم دی نو ویډیو جاري کړي، هله پلانکي سره دو شو پلانکي سره دو شو، به دا خلک هلکه وي لکونو خلکو کته دې ته نه ګوري چې دې کې حقیقت څه دي، رښتیا څه دي او د دې نقصان به څه وي. نو دا د دغه زنانه خبرې دي، دا وایي خو ما ته څه نقصان ورسېده نو خاوند مې ذموار دی او پولیس سره راپورټ کړی دی، پکار چې ترنو تاڼه چې کومه ده په دې کې کوټلي ګامونه واخلي، دغه زسچو تکړه کس دی هغه ته زمونږ دغه چې دا کینې خو کور یې سمیږي نو ډېره ښه ده. مخکې هم داسې څو پیرې داسې واقعه راغلې ده، زما د مور په خپله هم راپورټ کړی و په دې زما په خاوند، دی به ما پسې راغی کله به یې تماچه راوړه کله واله ټکول، زما مور په خپله لاړه هغه راپورټ یې وکړو، هغه هم چې زه وختي تاڼې ته ورغلم ما ته یې ویل همغه خبره ده مې ما بیا ورسره د 400 په سیټې تاڼه کې کېناستم. ستا ګټه وټه څه ده؟ څنګه خرچه نو بس الله راکوي نو خرچه مې څه ده کله وي او کله نه وي، الله یې څنګه درکوي؟ نو بس نه چېرته به زه وګرځم، کور دې شته؟ ولې دارونه مې دي نو هغوی کره اوسېږي نو اوسه پورې به هغوی کره هم نو چې اوس وکره دي نو زه وکره څنګه اوسېږم؟ هغه خو زما د خپل ژوند مسله ده، خو زه د خپل خاوند نه یاریږم چې دی په ما بلیک مینینګ کوي، د چې بېګا کومه بېعزتي د هغه پردي سړي کړې ده په څه باندې، رونه دې ورته څه نه وایي؟ نورونه به مې څه ووایي؟ زما د رونه خو په خپله ښځې دي، ماشومان بچي دي، هغوی ځان له مزدورۍ نه شي کولی پردي ګاډي چلوي، نو دا هغوی به د چا جواب څه وکړي؟ صحیح، ګرانو کتونکو دغه دې خبرې ستاسو د وړاندې هم کېښودلې، مننه، خوشحاله اوسئ.